اول خو راته تاسو کمنټ کې ووایه چې دا محمد نعیم پښتون دی او که نه، او که پښتون دی نو د کومې علاقې دی. خو یاره ډېر زبردست بیډینګ یې بیګا کړی دی، او صرف بیګا نه بلکې یو 2 ورځې مخکې بهترین بیډینګ کړی دی. او داسې لګي د انسان دا پرفارمنس نه داسې معلومیږي صحیح شو چې یو پیره پرفارمنس وکړي، 2 پیرې وکړي، نو داسې لګي چې را روان وخت کې دی کامیابېدی شي او لوی سټیج ته رسېدی شي. او بالکل زه به دې ووایم چې کوم شاټ هم وایي نو پراپر طریقې سره وایي، مطلب دا چې هسې هغه توکي موکې نه وایي، پراپر طریقې سره شاټ وایي. او بیګا چې ټیک ته کیچونه مس شوي دي، دا نه چې نه مس شوي، خو بیا هم همت یې ښولی دی، خپل چې کوم دی هغه زور یې ښولی دی چې ما کې زور شته، ما کې ټیلنټ شته. اسې په لاهور قلندر کې نه مغشتې، اسې رامانې ټیم نه ضایع کوي. تاسو ته به یاد وي کله چې په خرزمان ټیم ته راغی لاهور قلندر ته، هغه هم سټارټ کې به ناکامه کېدو، خو بیا وروسته چې کوم دی کامیاب شو او داسې وځلېده چې تر نن ورځې پورې دا یې ځلیږي لګیا دی. نو دغه شان د محمد نعیم هم خبره وي، یو څو میچونو کې ناکام شو، خو بیګا چې کوم څنګه هیټینګ کړی دی بالکل زه به دې ووایم میچ یې په یوازې طور سره چې کوم دی خبره وي دا سخت نه راوښکې دی او دې ځای ته را رسولی دی. باقي بیا بالینګ کمزوره شوی دی، د هغې به چې لاهور قلندر بیا لګي د پکې چې کوم دی څه لاره نه وه پرېښې.